بسم الله الرحمن الرحیم. د کوم کتاب څه تاسو ته په نظر باندې راسي د دې نامه حقایق دی او د دې مصنف خان عبدالعلي خان دی. دې کتاب په باره دې موضوع څه دی، دې کې څه لیکل شوي دي، نو دا د تقسیم هند په باره کې دې باندې لیکل شوي دي. آیا تقسیم هند د مو مسلمانانو په مفاد کې وو او که نه وو، او یعنی مطلب دا څه د پاکستان او د انډیا بلیدل دا د مسلمانانو په مفاد کې وو او که نه وو. ځکه څه دې وخت کې انګریز ټول متحد شوی وو، کانګریس را غورځول هغه غوښتلو، مسلمانان کمزور غوښتل هغه غوښتلو، او هلته خلافت عثمانیه څه کوم هغه هم په ټوکړې کېدلو باندې وه، هغه هم ټوکړې کو انګریز هم دا غوښتلو. دلته په د کوم حقایق هدا کتاب په دې باندې بنا دی، د کوم حقایق دي یعنی کوم هندستان او پاکستان سبیل شوی دی، د ټول حقایق په دې کې راخسته شوي دي. څه خدای خدمتګاران کوم وو، هغوی څه رول وو، او د مسلمانانو یا د قاید اعظم د دې څه رول وو. نو هر یو پښتون ورور ته دا په کار دی دا د سټډي کې، ځکه څه دې ته پاته ولګېږي مو هسټري څه دی، مو رول څه دی، مو پاور څه دی، مو څه کړي وو، مو ته څه جوړ شوي وو، د مو علاقې دپاره څه شوي وو، مو غولیدلي څومره وو. نو په کار دی څه هر یو کس ته دا یو کتاب وکسي او هغه نه پس دا بیا ذهن کې سوچ وکړي څه مسلم لیگ څنګه جوړ شوی وو، هغوی څه کارنامې کړې وي، څه کارونه یې کړي وي، یا کانګریس یې مو دپاره څه کړي وو، د دې بېلېدلو کې چا ګاټه وه، د چا نقصان وو. نو دا به ټولو ته پاته ولګېږي. حقایق هدا کوم کتاب څه دی، دې په باره کې مو ته څو کسانو ډېرې خبرې کړې وي، بیا مو ډېر ذوق او شوق مو چې دا کتاب زه وکسم. بیا مو مولانا عبدالوحید آزاد سره رابطه وکړله، څه حقایق کتاب مو په کور دی تاسو سره به وي او که نه به وي. دی ویلو څه مو سره موجود دی، دا خوش قسمتي مو وه څه دې سره په هغه وخت کې موجود و، ځکه څه دې غوښتنه ډېره زیاته وه، ټولو ته نوښت دی، خو هغه بیا مو ته نه راوخیستو. نو مو سټډي کړلو. نو که تاسو ته بیا هم چا ته په کار وي چې د هغه سټډي کول غواړي، د هسټري معلومول غواړي، نو په کار دی راوده شي دلته مولانا عبدالوحید آزاد دکان ته، نو هغه به انشاءالله دې ته میلاویږي، نو ضرور سټډي کوئ.